نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرة پارہ نمبر 1 آیت نمبر 83 رکو نمبر 10 خلاصه د رکو پس تحقیقنا لفظی ترجمه. په دې رکو کې د بنی اسرائیل یعنی د يهودو ناکار صفات بیان شوي دي چې دوی وعده کلم نه پوره کوي، کاغه د الله سره وي او کده الله د مخلوق سره وي. بیا حکم دی د سلور خبرو، د مور او پلار سره نیکی کوي، د رشتہ دارانو سره، د مسکینانو سره، د یتیمانانو سره خسلوک کوي او د عام انسانانو سره هم خسلوک سره پیش کیږي. د منځ پابندي کوي، د خپل مالونو نه زکات ور کوي، دا هم د الله حکم دی. څه کارونو نه الله منع کړي انسانان، شرک بنه کوي، کفر مکوي، یو بل مقتل کوي، یو بل د علاقې نه مشړی او د ظلم او د ګناه په کارونو کې د یو بل سره مرسته، ملګرستیا او تعاون مکوي. تخویف دنیاوی دی چې کچری تاسو دغه اوامر نه منئ، منهیات نه ځان نه بچ کوئ، نو دنیا کې په تاسو باندې ذلت ترین عذاب راتلی شي. تخویف اخروی دی، د قیامت په ورځ هم تاسو ته عذاب میلاویږي او داسې عذاب به درته میلاویږي چې هغې کې بیا کمیدل ختمیدل نه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ اورایات هغه وخت اخذنا چې واخستا من میثاق بنی اسرائیل. میثاق ویل کیږي مضبوط او پوخ لوستا، عهد تا، معاهده تا، وعده تا. بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا یعنی د اولاد د یعقوب علیه السلام. لا تعبدون عبادت بنکوي الا الله مگر د یو الله، مستحق د عبادت صرف یو الله دی. وبالوالدین احسانا او نیکی کوي د مور او پلار سره نیکی. وذل قربا د خپلوانو سره، والیتاما یتیمانانو سره، والمساکین د مسکینانو سره. وقولوا وای للناس خلقتا حسنا خی خبری. مفسرینو دې کې مختلف اقوال ذکر کړي دي. یو قول دا دی چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. بل قول دا دی چې خوږی خبرې، نرمی خبرې، پستی خبرې په کلاو تندی سره ملاویدل. واقیموا الصلاة پابندی کوي د منځ، وآتوا الزکاة ورکوي زکات لرا. ثم تولیتم بیا مخ واړولو تاسو د دغه وعدې د پوره کولو نه. الا قلیلا منکم مگر لږ د دغه کسانو نه چې پاتې شو په دغه وعدو باندې. وانتم او تاسو معرضون همیشه مخ اړون کی، وعده ماتون کی. واذ اخذنا او کله چې واخیستل من میثاقکم مضبوطه وعده استاسنا. د څه خبرې؟ لا تسفکون دماءکم چې نبا بیوي نبا تویوي د یو بل ویني په نحق سره. د قیامت په ورځ بم په حقوق العباد کې د ټولو نه اولنی کوم فیصله چې کیږي هغه به د قتل کیږي. ولا تخرجون انفسکم او نبرا اباسی یو بل لرا من دیارکم د کورونو خپلنا. ثم اقررتم بیا اقرار وکړو تاسو، وانتم او تاسو تشهدون په دې باندې گواهی هم کوي. ثم انتم بیا تاسو هؤلاء هغه خلقو د دوی د عمل نکولو یو مثال. دغه مدینه المنوره کې د يهودو دوا لوی قبیله وي، یو ته بنو قریظه ویل کېدا او بل ته بنو نذیر. دغه شانتي د بت پرستو هم دو قبیله وي، یو ته اوس ویل کېږي، دویم ته خزرج. د دوی دواړو به د ډیر وخت نه اکثر د یو بل سره جنگونه او قتل مقاتلې بوي. دغه د يهودو دواړه ډلې یو د یو سره ودرېدا، بل د بل سره ودرېدا، ملګرتیا وکړه. بنو قریظه اوس دا دواړه ملګری شو، بنو نذیر او خزرج دواړه ملګری شو. کله چې به دغه بت پرستو قابلو د یو بل سره جګړه کوله نو په دغه کې به ورسره دوی هم مرسته کوله. کله کله به داسې شو چې دغه یهود چې کوم قبیلې دي د هغوی نه به کسان هم قتل شو، کسان به هم جلاوطن شو او دغه شانې کسان به گرفتار هم شو. خو چې کله به گرفتار شو نو د دواړو ډلو د یهودو دوی به چانده وکړه او دغه خپل کسان به دغه کسانو نه آزاد. نو چا به پوښتنه وکړه چې دا تاسو
اولی آزادوي. نو دا مونږ ته کتاب کې ویلې شوی دي. نو کتاب یعنی تورات کې خو تاسو ته دا هم ویلې شوی دي چې یو بل بنه وجنئ، هغې باندې عمل ولې نه کوئ. دام درته ویلې شوي دي چې یو بل به د علاقې کلي نه شړئ، هغې باندې ولې عمل نه کوئ. آیا تاسو په بعض کتاب عمل کوئ، په بعض نه کوئ. ثم بیا انتم تاسو هؤلاء هغه کسانو تقتلون انفسکم وجنئ یو بل لرا په ناحقه باندې. انفسکم کې اشاره ده دې ته چې ته کله بل قتل کې ته به قتلېږي. وتخرجون او اباسی فریقا وډله منکم ستاسونا من دیارهم د کورونو د هغوینا. او بل ناکار صفت ستاسو څه دی چې د ګناه او د ظلم په کارونو کې د یو بل سره تعاون کوئ، مرسته کوئ. تظاهرون تعاون کوئ د یو بل سره علیهم خلاف د دوی بالاثم په ګناه کې، والعدوان او په ظلم کې. او قرآن مونږ ته دا وایي تعاونوا علی البر والتقوى، د یو بل سره تعاون کوئ د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې. د یو بل سره به مرسته د ظلم او د ګناه په کارونو کې نه کوئ، بلکې کله ستا ورور ظالم دی د ظلم نه منک، او که مظلوم دی دغه سره ودرېږه. وَإِن يَأْتُوكُمْ او کراشي دوی تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم جرمانه ورکوي تاسو د پاره د خلاصي د دوی. وهو محرم او شان داده چې حرام شوی دی علیکم پتاسو باندې اخراجهم وستل د هغوی، قتل کول د هغوی، وستل د هغوی. دا خو پتاسو حرامو، هغه خو درته نخکاری. او چې کله گرفتار شي نو بیا در آزادولو د پاره چاندې کوي. افتؤمنون آی ایمان راوړی تاسو ببعض الكتاب په بعض کتاب باندې، وتکفرون ببعض او کفر کوي په بعض کتاب باندې. او څوک چې داسې وي ټول باندې عمل نه کوي، بلکې خواهشاتو پسې رواني، چې کوم ورته آسان ښکاره کیږي، چې کوم کې ورته فایده ښکاره کیږي، هغې باندې عمل کوي. فما جزاء پس نه ده بدله من د هغه چا یفعل ذالک چې کوي دا کار ستاسونه، ذالک دا کار منکم ستاسونه. دنیا کې د هغوی لپاره تخویف دی. الا خزي فی الحیات الدنیا مگر رسوایی ده په ژوند د دنیا کې، ډېر زر به په دوی باندې عذاب راشي. و یوم القیامت یو په ورځې د قیامت باندې یردون وپس بکړلی شي الی اشد العذاب ډېر سخت عذاب ته. الله موږ محفوظ. وما الله بغافل او ندی الله تعالی بے خبره عما د هغه عملونه تعملون چې تاسو کوي، الله ته هر څه معلوم. اولئک الذین دغا ناکار خلق الذین اشتروا الحیات الدنیا هغه کسان دي چې اخیستی دي ژوند د دنیا بالآخرت په بدل د آخرت کې. بس وای زمونږ صرف دنیا ده، د آخرت باره کې سوچ فکر دا ور سره نشته. فلا یخفف پس بګبا نکړلی شي، کم به نکړلی شي، لرې به نکړلی شي، ختم به نکړلی شي عنهم د دوی نه العذاب هغه عذاب د آخرت د جهنم د قیامت. ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره امداد وکړی شي، نه به څوک د عذاب نه خلاص.